أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين 51 آیت سورۃ الدخان کی یو 50 ان المتقین یقینا متقیان پرهیزګاران د الله نه یریدون کې خلق فی مقام امین د امن پځای کې بوي د امن ځای چرته دی فی جنات و عیون په باغونو چینو کې ربط د دې آیت درست سره په دې طریقې د امام رازی لګي چې مخکې الله وعیدات بیان کړل اعلم انه تعالی لما ذکر الوعید فی الآیات المتقدمه وعیدات بیان شو مونږ غیده تخویفات وایو اوس دلته وعد شروع کی وعد کې معنی بشارتونه بیانی په دې آیتونو کې امام قرطبی یو ربط لیکلی هغه ورسو سره مناسبت په دې طریقه ده چې مستقر د کافرینو بیان شو ذکر شو او د عذاب اوس د مؤمنانو ملمستیا بیانی او الله کوم انعامات باغی باندې پرزوګي دغه ذکر کوي بل ربط ابن کثیر لیکلی ده هغه چې مخکې حال د بدبخت خلکو بیان شو د اشقیاء اوس د بختور خلکو حال بیانې 57 آیت پورې بشارت اخروی وي ښا مسلسل څنګه 13 مسلسل آیتونو کې اتو 9 آیتونو کې تخویف د جهنم حالاتو او د جنت حالات ذکر کې د جنتیانو عنوان بده د دې وو آیتونو همدغه د جنت خوشخبری کم چې قرآن منی و د عقاید منی د نبی خبره منله هغه خلکو له زیری ورګي ان المتقین کن متقیان تو بری معنی کی چې متقیان نه مراد څوک دی ان الذين اتقوا الله باداء طاعته هغه خلک چې تقوا د الله نه اختیار کړي تقوا کې دغه احکام منی دغه د ګناونو نه ځان ساتي دا متقی دی ان المتقین امام رازی معنی کی چې قال اصحابنا كل من اتقى الشرك فقد صدق عليه اسم المتقی هغه سړی چې شرک نه تقوا کوي کنه بس هغه باندې د متقی نو هغه فټ فاټ دی دا اعلی درجه کې متقی دی وي ابن کثیر وی چې متقین نه مراد څوک دی لله فی الدنیا دا الله د پاره متقی په دنیا کې دا الله د احکام پابند دی بسی فی مقام امین پزید امن کې بوي دا امن پزید کې بوي امین ویل د امین کنه نه پمانه د امینین دی امام طبری معنی کی آمینین فی ذلک الموضع مما کان یخاف منه فی مقامات الدنیا اغه زیون چې کوم دنیا کې دی یریدل کنه الله بدی داغه نه ساتي په آخرت کې بیماری دی تکالیف سی دا ټینشن نه دی دی بداغه نه پامن کی سمرقندی معنی کې فی مقام امین فی منازل حسنه خسته زینو کې بئی پامن بئی د عذاب نو پامنی مقام لفظ راغلی پکې مقام فراوی چې مقام د میم زور شي کنه بیا مکان ته وی زید پاتې کېدو ته وی او چې پیغ سره شي مقام شي نه زید او درېدو ته بیا وی چې کم ځای باندې سړی ولاړی کنه ته بیا مقام وی جوهری یوړلوي لغوی دی هغه معنی کې چې واما المقام والمقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الاقامه وقد يكون بمعنى موضع القيام کله کله دا دواړه د اقامت مانم کې کله د قیام مانم کې بهر کې دا بده کې یو معمولی غون فرق دی امین ابن جوزی معنی کې امینو فيه الغیر والحوادث د حادثاتنا او د نور بدو حالاتنا تکالیفونه پامنی قرطبی معنی کې امین پامن بئی یومن فيه من الافات پدې کې بد آفتونه پامنی هیڅ قسم آفت دیته نه رسی د ضررونو او پامنی ابن کثیر وی د آخرت کې دی او دا جنت ته دل د بدی د مرګ نه محفوظی د مرګ نه پامنی خروج نه پامنی بار وتل نشتا ومن كل هم وحزن د هر قسم غم نه او د ټینشن نه وجزع او جړه او پریاد نه وتعب ونصب او د
تھکاوټ نه سړی اعصاب ستړي شي که نه مازغه مې ستړي شو ومن الشیطان شیطان نه پامني وکیده د هغه د مکر نه وسائر الافات والمصائب د هر قسم آفات او مصیبتونو نه بدی ال د پامني امام رازی دلته یو نقطه لیکي هغه وی چې الله دلته اسباب د تنعم ذکر کړی د نعمتونو ذرایع کنه نن د سلور طریقو سره ذکر کړی دي اول دا چې د جنتیانو د کور ذکر کړی ګوره د دیال ته کورونه وي فی مقام امین ویل او کور خسته کیږي په دو شرطونو سره وي مسکن چې ده کنه هوم او هاوس یو دا دی چې د هر قسم هغه یره ترخه پکې سړی نه وي سړی پکې پامني پوره منځه کې وي کنه محفوظ کور وي د غل غدو خطر نه نه جنت کې دا امین او تو وي بل دویم شرط او پسې دی بل آیت کې بیانې دغه کور د پاره هغه کور چې پامني خو چې د خوراک تنظیم پکې نه سورړای نه سکے په دغه کور کې چې کوم دي اسباب د نزاحت د سیر او تفریح د خوراک پورا تنظیم دی هغه پسې دی آیت کې دی باغونه او چینی دی پکې تبه بورنګونه الته نه کې الته پورا تنظیم دی ښا هغه برابر کور دی او پسې وی فی جنات و عیون دی ول د خوراک تنظیم کو کنه په باغچو کې وی الته کې و عیون او چینو کې وی چینی دی هغه باغ پغې چینو شین دی کنه پاغ چینو باندې او داسې چینی دی خو د آخرت چینی دی کنه جنت ته خودريږي نه کنه چې زم دی ورګه د اسکار پوبو دی بیا وخت په سوچ شي نه 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 فی جنات و عیون طبری معنی کی چې دا د مخ کې آیت مقام امین منغوي کنه دا دغه وضاحت کی هغه امن والا ځای څنګه دی دا نه چې د غره په سوګه دی نه فی جنات و عیون هغه مقام امین چې دا پوره منځ چې دا محفوظ دی چې دا کم نه کړي دا باغچو کې باغچی دی پکې او چینی دی پاغي کې جنات نه مراد لغوي جنت دی بساتین بوستان خلکو د ګلستان مې بوستان مې وي کنه او عیون وبد هغه نه جاری دي دغه ونو تجاری دغه ویخونو تجاری تو بری معنی کې عیون الماء المطرد فی اصول احجار الجنات هغه دغه ویخونو تزي چلیږي پای کې بيدلی دي عیون سوک معنا دینه دریابونه کوي الته نیرونه دي هغه جاری دي نهر هم پښتو کې نهر ډېر معمولی شی غنو کنه او نهر عربی کې دریاب ته بیا وي ای بحر او نهر بای زینو کې مترادف غني ابن کثیر وی چګور دلته وی چې دی باغچو کې وي او الته چینو کې وي کنه دا د مقابله د جهنميانو د سزا کې بیان کړی دي هغه ته وی دی بد زقومونه خوري کم چې د آخرت زقوم دی کنه دنیا تی ورنه نه مراد او یو شیدلی وب بس کی هغه جهنميانو حالاتو جنتیانو ته وی چې دی په جناتو کې وي او عیون کې وي بل نعمت بدی باندې د یلبسون من سندس و استبرق متقابلین یلبسون اغوندی بدی اچي بدی اغوندی بدی من سندس نری رخم و استبرق نو غټ رخم دا دغه لباس ته متقابلین یو بل ته مخامخ ناشتي یو بل ته شاکړی نه چې یو بل نه خپوزي دا دغه دویم قسم نعمتونه بیانېږي تنعمات بیانېږي لباس اخو د خو جامې نه دي نری رخم دی او غټ رخم دی دا جنتی جامې دي او د آیت کې دویم نعمت دغه دا ذکر کړه چې یو بل ته مخامخ ناسي مینا محبت دی یو بل سره به خبرې کی یو بل سره ملاقات شوق وي ورو دا امام رازی لیکلی فهو جلوسهم على صفه التقابل والغرض منه استئناس البعض بالبعض نو مقصد د دې مخامخ د ناس نه څه دی یو بل سره محبت او انسو چې وګزره د خبره اورم او غپ سره ولګو یلبسون من سندس و استبرق تو بری معنی کې دا متقیان په دې جنتونو کې باغوندي من سندس ستوي وهو مارق من الديباج اغه نری رخم مراد دی باریک ټول دامانه کی سمرقندی می سندس ستوي مال توفا من الديباج اغه لطیف او باریک دیباج چې همدا معنی امام رازم کړي استبرق سندس مارق من الديباج
دا اصلا د عربي الفاظ نه دي امام رازي دا عربي د دلی بس هغه خپل کړی ډېر ټکی زمون پښتو تراغلی دي کنه مخ خپل کړی دي بس پښتانه وی هغه دانه وې د بل جبه ټکی دي وای استبرق نو غټ رخم با غوندي استبرق دا معنا توبری کړی دا ابن جرير خپل تفسیر کې وو هو ما غلوز من الديباج هغه چې موټا وی کنه ډبل وی ما سخونه منه سمرقندي وی هغه چې پیړ وی کنه دا معنا قرطبیم کړي استبرق دا غټ رخم ته وي مفسرین ټول دا معنا کوي ها ابن کثیر وی سندس هغه اوچت هغه های لیول چې کوم رخم نه هغه رفیع الحریر کالقمصان ونحوها واستبرق وهو ما فيه بريق ولمعان اپلک چې پکې استبرق هغه ته پلک والا رخم لگا وزر شوی دا دی اعلی قسم جامع دی د باغون دی جهنميانو حال چې قران کې وګوره کنه دا غي تلایم د ور دو پلستنم د ور دا وجنتیانو خلان دی باندې رخم دی رخم دنیا کې حرام دی په مسلمان باندې ها پنارینا نبی سلام کونټه کې برګړو دا وینا چې د ما د امت نارینا علاج یو قسم خارخ په سړی باندې لګي آی کې رخم نه سیوا بل سکار نه کی ناغه بیا وزر دی متقابلین یول دا مخه مخناس دی سمرقندی معنی کې متواجهین یول د مخکړی لکه سورۃ الحجر کې 47 آیت کې فرمایلو اخواننا علی سرور متقابلین دا جنتیان برونی یو بل دا مخه مخناس دی قرطبی ویلا یرا بعضهم قفا بعضن د یو بل سټونه بنی ویني نه چې لګالته 62 لک شي وی کنه نټونو په لګیدلی دا مراد نه ده دا یو بل د بشاکین نه خفغان نه متواجهین یدور بهم مجلسهم حيث دارو دی چې کوم خام مجلس تاوي کنه نو دغه شان بتاویږي یو بل د بشاکین بس هغه کټونو د اورډر داسه دا ورستو برازي اخیری پاره کې بصورتونو کې ان شاء الله درې مثالونه به دغه کټونو پیش کړي علی لرای کې انظرون التوبیا وایو ان شاء الله درې قسمه کټونو دی الته کې درې قسم لکه د اوخ بده کې نه اوچت بده کې بیا امام بیزاوی فی مجالسه مخبل مجلسونو کې به بل ته مخامخ ناسی بل سره بده مینه محبت وخت ریم ابن کثیر وی علی سرور پالنګونو باندې بناسي بس یو پالنګ کې به یو تنی ډډه به والی تا کې اگانه به والی لا یجس احد منهم وظهره الى غیره یو تن به بګدا سي نه چې بل د به شاګړي بس ټول به بل ته مخامخي بس دا یو سیستم دی التنو په دې موږ نه پویو الته به پوي شو کذالک وزوجناهم بحور عین کذالک دغرن د تاج اور دل تر دی آیت پورې اصلو رايتونه تا اور دل کذالک دغشان د الله دې دونکو سره هم دغه شان معاملې اتا چې اوریدل هم دغه رنګي وزوجناهم موږ به دیتا پنی کا کې ورکو نکاح بو کو دی بحور عین قټستر ګواله حور سلام څنګه دغه مولا ورک داسه بوله دا ورکو سلورم قسم نعمت پدې جنتیانو چې الله کې پدې متقینانو هغه دا چکورم ملو شو خوراک سٹاکم ملو شو پورا انتظام د ناس ته پاسته مو شو غوسله جوړه پکارنه داغه جوړه انتظام ولګي کذالک دغرن طبری معنی کې کما توینا هؤلاء المتقین فی الاخره لکه څنګه چې موږ د متقین له جنت کې ورکړل منل کرامت مولو کو اکرام مولو کو اکرام دا چې جنت تم داخل کړل موږ ته سندوس نری او غټ رخم واغوندول نه دغه شان موږ د اکرام کو موږ به د پیش کو بیبیانه به تو پیش کو حورا من النساء پیش کو حوراء من النساء سمراد ده حورانا وحنا نقیات البیاض دا چې دی پاکه ساتلی شي وی سپینې دي واحد د حورا ده د باندې ورستو باس کومه اخر کې د آیت کذالک کې الګ خبرې دي کذالک سمرقندی معنی کې ها یعنی ها کذا د غشان څنګه تا ور دل جنت تذکرہ دی اوردا کذالک ابن جوزی وی چې کذالک معنا دا الامر کما وصفنا خبروم د غرنګ دا څنګه چې مونږ بیان کړم هم دغه شان خبره ده دا سره مونږه بونه لګاو بیزاوی پکې یو بل نقطه بیان کړه اتیناهم مثل ذالکم څنګه چې مې دغه سيزونه ور کړی دي دغه شان بدیله به بیان ور کوم وزوجناهم معنی کوي
قرطبی قرناهم بهن یوزې به کو مونږ دي سره یوزې کو به ابو عبیده ما نکینه دی زه هغه وی جعلنا ذکور اهل الجنه ازواجا بحور عین من النساء کم چې جنتیان دي کنه نارینا جعلنا ذکور اهل الجنه ازواجا بحور عین هغه به د جنت بیبیانو سره د میلو کو جوړه په جوړه وګو د دې ځانه وځي کنه ناغه لبل ته الله نارینا پیش کړي ابو عبیده دا معنی کوي تاسو دې په هزار جو بل ملګری وروړه کنه چې جوړ شي نو په هزار خو خیم کې دي شي قسم کې دي شي کنه هغه ته زوج وي ښا دا معنا ابو عبیده کړي ځکه چې ډېر زنانه موري پاغي کې د اکثر علما دا وایي چې کوم زنانه چا په نکاح کې مړ شو دا په نکاح کې وي ټیک ده که یو ښځه دوه درې خاوندانو کې نو علما وایي چې کوم د اخري خاوند په نکاح کې مړ شو دا په نکاح کې وي ټیک ده خو چې نکاح وکړي کنه دا به نکاح چې مری مسلمانان دې سره وسګو خبره زموږ داغي باره کې کو هغه د الله دغه قرآن کې شته جوابونه خو چې سړی په غور سره وګوري وزوجناهم داغي د بارم حور عین نارینه وي کدی جناتیانو نارینه مسلمانانو ته په نکاح کوي دا مسله به حل کېږي د فرعون ښځه چې کوم د بیبي مسلمانه وه که نه آسیه بنت مزاحم او سیده مریم ایو خاون نشته که نه دا صحیح خاون کافر دی دا به چاته په نکاح کېږي نه دغه د تفصیل سره دا مسله علما بیانې ښه ابن کثیر چې کوم تاریخ دی که نه البدایه والنهایه هغې کې یو جلد انبیاء په واقعاتو لګېدلی دی ښه صحیح قصص واقعات په هغې کې دي عام بازار کې جسم نه ملاوي کېږي اکثر دروغ وي نه هغې کې دا مسله هغه چړلې د حدیثو په رڼا کې چې زیات علما دا وایي چې آسیه بنت مزاحم او دا مریم دا به زموږ نبي سلم ته په نکاح کېږي هغې له به الله پاک هلته ورکړي وزوجناهم بحور عین یو ځای کو به مونږ دي سره په نکاح به ورکو مونږ دي له یا دې نکاح به تړو یو ځای کو به دي بحور عین د حورو ښایسته سترګو والو سره مجاهد معنی کې الحور النساء نقیات البیاض کم چې توبري کړو فرا به چې ګور حور عین دې کې دوه لغات دي حور عین وحیر عین دا دوه په دې کې لغت دي ان په دغه انداز کې عرب وي دغه وي حیرم وي حورم وي حور معنا البیز سپینواله سپینواله ته وي حورا ویل شل بیضاء تک سپیناغم هغه سپینواله یورا ساقها من وراء ثيابها چې د جامو د شاته دغه پنده ښکار کیږي ويرى الناظر وجهه في كعبها او کتون کې خپل مخ ویني فی کعبها دغه بغیټه کې هغه ته حوراوي لکه شیشه چې ته پکې ګوره دا هند دغه سپینواله داسې دغه حسن دی د رنگ صفاواله دومره دی د ابن مسعود رضی الله عنه یو قرائت ته بده کې هغه بعیس عین عیس سپینواله دی بیا وي په دغه وجه باندې دا معنی کوي علما ابن المبارک هغه روایت نقل کړی دی د مسعود نه ان المرأة من الحور العين یقینا زانا د حور نه کم د حور العين لا يرى مخ ساقها خام خالد لبشي داغي د پنده نلې من وراء اللحم والعظم داغي د اډو کې د پټ شاته پټ چي د خبو کې نه لحم او عظم غوه اډو کې ویل ومن تحت 70 حله دا یو پردو شاته او یا کپړې په واچي کنه هغه الله حسن دمر ور کړ خپل خاون ته بخکار کیږي دا نه چې هغه کیمرې لګېدلې دنیا ګوري سینما حال دی دا مطلب نه دی خپل خاوند سعود الرحمن هغه په دلیل نه کنه امام مجاهد وی چې دې ته حور ویلی شي حورا لانهن يحار الطرف بحسنهن وبيادهن وصفائلهن رنگ خسره ګوره تورې د سترګې ډېر تور دی سپین زیات سپین دی باندې خسته دي ها نو اوسه سترګې چې واخلې کنه اوسه زناور نه دي اسماعي وي دا اوسه په شانتي سترګې دي هرني دا مشهور د بشاعره کې کنه یې سره مثال ورکی اکثر چې زیات سټډي ابو عمرو وي الحور ان تسود العين كلها مثل اعين الزباء زبا دغه ته وینو دا نارینو کینی وزانو کې اکثر داسي
بیا اختلاف ته پدې کې د علماو چې آیا دا زنانه د آدم علیه السلام چې کوم لونو دي دا زموږ د دنیا دا کنه دا غوړه دي که هغه د جنت هغه نه. ابن المبارک به روایت ته دغه ان نساء الادمیات یقینا زنانه کوم چې د آدم علیه السلام لونو دي دغه د نسل دی کنه سوچ جنت ته لاړ پدې کې کنه دا د حورونه بخېسته یو غوړه وي. ها هغه بیبیان چې دي کنه لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان سورۃ الرحمن کې وي دا یو حورن عین ته انسانانو پیریان دینه مخ کې چاره سي دل نه دي کړي ادا څخه سدي لکه یاقوت او مرجان ای په شان خېسه دي پړک وي. هغه حوره دغه یو روایت نقل دي صحیح مرفوع روایت ته ابن کثیر لګل ابن ابي حاتم لګل لو ان حورا بزقد کچریوي حرم حورای ویلې بزقت توکانو توکل فی بحر اللوجین په ډونګي دریاب کې ناغه کډیر ترخی کنا راغي توکانو سره هغه خوب شي نو راغي الله پاکولا حسن ورکړي. مخې ګوره يدعون فيها بكل فاكهه امنين دا جنتیان يدعون راغواړي با مطالبه وکي اډر بګي فيها پدغه جنت کې له ګوټل تلل شي اډر ورکی کنا خدای دې خبره پیمنٹ کې کنا ویټر له بعد غم ورکه ټپ پکې ورکه اخره کې ما دغه کې 80 روپیا باندې پینټ کې ساغو مونږ پاتې کېدو اسلام آباد کې روسیز غونډه بیا وروړه بند و به کې به یو پوټي و دغه به داسې هغه ګول غونډه کې کباب یې پکې کنه روجي پکې بیا بدل دغه غونډه وروړي اسړو کې غونډه جی بي هغه به 80 روپیا کې ده نو اچھا چې د چه مې راوړی یو بوم به ته څوک به غله 85 ورکې څوک به 100 روپیا ورکې هغه به د نیغ نیغ کی کنه دا ما ماجی مونږ ته وي چې دا کم سړی ویډیو را خو دې خو کې دله په ټیپ ورکاوه چې بیا بلړو بیا باغ راغی چې سړی راغلی دی کنه غریبی دې د خلکو سو کی ندی بر اغواړي پاغه کې مفت به راغوړي ښا یره دې وخت کې بادرنګ پکار دې وخت کې دا پکار دا بس راضي باندې راضي بكل فاکهه هر قسم میوه امینین دا حال کې چډر پارام وي دانه چې اوس ورګه مالټه دنو نشته اوس بیړو ته بسو ځل ته غاډیم نزي بیا به موټر د پاسه کې نه ادا واګانې به دی وي او تا د بیا مالټا غي درکې یا بل درکې اندا لانجه پکې نه خپ امن به پسور کې به پنځم قسم نعمت بیانېږي د دې د خوراک من تنعمات اهل الجنه الماكول کم چې خوړی شي امام رازي دا پنځم قسم نعمت ته پدي پرځونه او ته مونږ وایو او دا ادب د قرآن چې کړه د نعمتونو ذکر کیږي د آخرت د جنتونو تاسو دعا کوي پسړه کې کوي خدا وایي چې الله پاکه دا زموږ نصیب کې زموږ د بچو زموږ د څومره مردگان دي ټول دا نصیب کې ها دا ځان له وایي پسړه کې وایي دا ادب د قرآن يدعون غواړي بدی مطالبه وکي فيها پد جنت کې بكل فاکهه هر قسمه میوه مطالبه کولی شي او دا پوره کیږي. امام طبری معنی کې دا متقیان کم چې جنت ته دی بهر قسم میوه کمه چې زړه غواړي دا مطالبه وکي تمنا کې دی دا غي یطلبون مطالبه وکي به ځای و یامرون حکم وکي چې روړې دا الته خادمان روړي به ولکنه اګه هر قسم فواکه دی بكل فاکهه نه ویلې دی هر قسم میوه کا دا غزه کې یو کني موسمی یو کني او چې دیو وی روړه بس بول روړي امینین دا سه حال کې چې دیو پامنی د مرګ نو پامنی د شیطان نو پامنی تو بری ډېر صحیح معنی دې سره کړي د دې آیت سره بالکل ځکه چې مخکې هم امین تیر شګنه نبی ولې امینین وي دا دې میوه بارکه وي هغه میوه د خط میدون بدی پامنی هغه میوه فنا کېږي نه چې بس دا یو کریټو بس ختم شنو اوس هغه خاص قسم نه خبر راځي کنه 6 نمبر دی کارت نمبر دی سواد کی شلتالو هغه بس دا خو خاص رسېږي بیا ختم شي کنه هغه نه ختميږي امینین دیو پامنی دغه د زوال نه غنزایل کېږي نه ختميږي انقطاع پکې نه راځي بل امینین دیو پامنی د خېټه د درد نه بیمارونه چې وی خوړه بس سړی باندې تخمه ولګي د قبض شو یا بل نه امینینا من الضرر امام بیزاوی وی خوراک بگی بے موسم میوه بخوري الته موسمونه څه کوي خلګه سچ دی غواړي اسره بده خرابيږي نه چورګا اندوانه خوړو پسې پیوس کړو نسړی کا بس هغه شو درد شو هغه ژوندونه بګنيشته
ابن کثیر د ټول آیت تفسیر کې چې کلم دی مطالبو کې د میوو ناغه بدی ته پیش کړی شي هغه به ته پیش کیږي وهم آمنون من انقطاعه دیو په امنی بچ پي داغه د انقطاع نه چې د مطالبه وکړو هغه پوره نشو نه هغه خامخا پوره کیږي و امتناعه دا بم نه چې نه د تعالی دا خنه دي د دینم دی پامنی یا دل نه ورګي ته بیرانه نه خوري نه و امتناعه دینم دی پامنی بلکې هغه بدیتا حاضریږي د چې کله مو غواړي نه هغه به حاضریږي بس حاضر جناب سیس براغلی لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون نبسکی دا جنتیان فيها پد جنت کې الموت مرګ پدی باندې مرګ ناراضي الا الموتة الاولى سوا دړم باندې مرګ نرستو کم چې دی دنیا کې سکل ووقاهم دی بشاتری الله عذاب الجحيم دا عذاب د جهنم نام کله چې قسم راحتونه او فائدې ذکر شو د جنتیانو چې دا نعمت پي دا نعمت پي دا نعمت پي اوس ته دا وایي چې دی حیات بدایمي په د باندې په دی باندې په جنتیانو باندې مرګ ناراضي لا يذوقون فيها الموت نبس کی دی په جنت کې مرګ سمرقندی وی فيها یعنی فی الجنت جنت کې مرګ نشتا امام بیزاوی بل یحیون فيها دائما بلکې دیو په دې جنت کې همیشه ژوند دي مرګ به نشته دی دا څه کور دی ځکه خو هغه تیاری پکار دی کنه یو پوچی کوټه چې جوړه یو کور جوړه نه سمره لانجي کان وروړو ګلکار راولو سیمټو ګوره اوس پانو ګوره ډېر لوی لانجي سار مخام باندې وته مزدور ګوره ګلکار ګوره کوازه ګوره ډګي بلا کیسه کراته وي او چې هغه کوله تیاری کې نه خوري پکار ده کنه ډېر سخت مهنت پکار دی دی مرگ نسکی پاگے کہ مرگ پہ ناراضی اللہ ہوئی دا زما فرمان دے اللہ ہوئی الا الموتۃ الاولی سوا دا مرگ نہ کم اولنی مرگ نہ کم دی دنیا کے سکلے دے بس هغه تیر شوی دی الا په معنا د سوا واخلا سوا دا مرگ نہ کم چې مخ کې تیر شوی نور اقوالم بکی دی او زیاده د نگرانم بس دا تدری اقوال دی بکی الا متصل منقطع دی غینه نو دغه کی وسوګ الا په معنا د بعد واخلی پس داغه اول مرګ نه کم چې دی مخکسه کړي دی بل مرګ نشته دی مرګ خو سکلی نشي کنه او عارض دی کنه یو کیفیت ته پسړی راځي کنه نه کیفیت هغه ته سکلی شي په جواب باندې اوسکه یو جذبه ته سکلی شي چې سړی کی جذبه راغی نه تاسو کیږي خو نه کنه دا وی په دې وجه ویل شي امام قرطبي دا پوینټ ویلي ولکن جعل کالطعام د خوراک غون ته زګه ویل دی چې سړی باندې دا بدلږي دا مرګ تریخته کنه وي دا استعاره نه وته ویلې ښا استعاره به تاسو پیژنې سیمیلر او میټا پر سو ته سیمیلی او میټا پر خصوصا دا په هغه کې پړاوي کې په نظمونو کې دا به تور استعاره نه ویلې کني مرګ سکل نشي چې سړی لګر روړې راولي بجې به کیږي صحیح حدیث ته صحیح بخاری او مسلم یو تاب الموت مرګ براوستی شي د آخرت کې جنتیان چې جنت ته لړ شي او جهنميان جهنم کې پاغ غرض باندې دیو سورب ګډ په شکل کې فیوقفون بدرول شي د جنت او جهنم په منځ کې نه بیا بالال کړی شي ناواز به وکړي شي دا پرخته به راوي د الله بارډر باندې اے جنتیانو تاسو به همیشه د پاره جنت کې فلا موت مرګ نشته دی اے جهنميانو تاسو همیشه د پاره جهنم کې فلا موت مرګ نشته دی بل حدیث سے صحیح مسلم نبی سلام فرمائی اے جنتیانو ته بووی چې اے جنتیانو ان لکم استاوذ پر دا خبر لازمی دان تصحو چې تاسو به روغ رمټی فلا تسقموا بدا پتا سو باندې بتب ناراضی بیمارتیا نشته ده او استاوذ پر دا آرډر دی چې تاسو به همیشه ژوند دی فلا تموتوا بدا پتا سو به مرګ ناراضی او استاوذ پر دا آرډر دی چې تاسو به همیشه پنه متونو کې پتا سو به سخت ناراضی او دا آرډر دی چې ان تشبو تاسو به همیشه ځوانان ینګ به تاسو فلا تحرموا بدا تاسو به چرې نه بوډاګان کېږي صحیح مسلم حدیث ده ښه زموږ ایمان دی په دې باندې نبی صاحب نه تاسو شو چې اے د الله رسول هل ینام اهل الجنه آیا جنتیان بود کېږي دا مسند بازار کې دی دا مسند بازار ول حدیث صحیح دی نور درې روایت چې کوم ابن کثیر نقل کړي هغه راویانو کې کمزورتیا ده تپو د شو چې الله رسول آی جنتیان بود کیږي ناغو فرمایل نا
نه بود کېږي. النوم اخو الموت ځکه چې خوب چې دی که نه اخو الموت دا د مرګ رور دی، دا رونه دي دواړه. د دې کې څه سوالونه دي هغه زه پرېږدم، امام راضي کړي بیا جوابونه هم کړي پرېږده مخکې ځه. ووقاهم عذاب الجحیم، او بچ په ساتي الله دا جنتیان یا بچ وساتل دواړه معنی وکړه صحیح دی. الله بچ کړي دي عذاب الجحیم عذاب د جهنم نه دا متقیان چې دي دا د خپل رب نه چې تقوا کوله نه په دغه ورځ به الله دي عذاب النار عذاب د اور نه بچ کړي، هغه به د دین اړوي دی جنت ته بوتل خو بیا هغه تنور ته نه بوځي. ابن کثیر معنی کی دا دومره نعمتونه الله په دې باندې وکړل دا همیشه همیشه خو سره دی الله دی بچ کړل نجات ورکوم د اور نه هغه درمند ور پاغه کاندو کې ونه منډل پاغه کې جهنميان سره بونه تللو مقصد واصل شي کنه د اور نه بچ کېدل او جنت ته تلل دا خو ډېر لوی نعمت دی کنه. دا څنګه حاصل شو؟ فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم. فضلا من ربک دا به خاص تا د رب په فضل باندې دا دغه په فضل بکیږي. ذالک هو الفوز العظیم دا ګوره ډېره لویه کامیابي ده. کامیابي دا ده ګوره جنت ته لاړ شو جهنم نه بچین دا ګوره غټه کامیابي ده. کامیابي دا ده که ته پوهېږي. فضلا من ربک امام طبری معنی کی تفضلا یا محمد من ربک علیہم صلی الله علیه وسلم دا فضل د ستا د رب اے محمد صلی الله علیه وسلم په دې خلکو باندې په دغه متقینانو احسان دی د الله په دې باندې چې هغه پرزو کړی دی په د یو جرم سزا دی له په آخرت کې نه ورګي هلته جنت ته بوتلو ګوره دې ته عفو وکړه سختي ورته ونه رسولې دا ثواب چې د امام سمرقندي معنی کې دا ورکړه چې کوم د مؤمنانو له مخلصانو له دا ستا د رب ورکړه دا دغه عطا او بخشش دی دا د الله د فعل نه ده دغه د کړو نه د ابن جوزي وي بس الله دې سره وکړه. ابن کثیر معنی کې ابن کثیر دلته پیش کی خبره پیش کی حدیث پیش کی نبی سلام فرمای چې هیڅ یو سړی په خپل عمل باندې جنت نشي تللی هغه ولا انت یا رسول الله تم نشي تللی د الله رسوله هغه ولا انا او زم نشم تللی په خپل عمل نشم تللی الا يتغمدني الله برحمت منه وفضل او تر سوچ الله پاک د خپل رحمت او فضل کې نیمن غاړل نشم تللی الله فضل به وړو ښا زمونږ عمل خو صفر بټه صفر دی مړه پیغمبر نشي دی نه ماته وکم کاته کلو شو هغه وزن شمتله نه په خپل عمل به فخر نه کوي ښا چې بس ما دا وکړو دای سم منګي سم نری کړي. ذالک هو الفوز العظیم دا ډلوه کامیابی دا متقیان له اخرت کې دا اکرام او دا کرامات ورکول چې الله جنت ته بوتللو الته په نعمتونه پرزو کړو جنات او عیون ورکل بیبیانې ورکل مرګ ته لری کو د ورنه وساتل دا جنت ته داخل دا ټول دا ډېر لوی کامیابی ده کته پويږي کله خلی خوند خراب نه کنه نه دا ډېر لوی کامیابی ده ان نجات الوافره ډېر په وافر مقدار کې دا نجات چې ملو شو کنه دا ډېر لوی فضل کرم ده. سمرقندی امام قرطبی معنی کیا سعادت دا ډېر لوی بختوري دا ډېر لوی غټه دی وکړه ډېر لوی نجات یو مونته ډېر غټه خبره ده دا ګوره اوس دا خبره ودرید او صورت چې کم صورت د کم خبره نه شروع کړو د کم مضمون نه کم ټاپک نه واپس وساغي لذي د قران عظمت قران چې څوک مني هغه متقینو کې به جنت تزي دا قران چې څوک نه مني نه پرونه یا به موږ دغه سزاګانې ویلې فانما يسرناه بلسانك یقینا موږ آسان کړی دا قران بلسانك استا په جبه پیغمبرام لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دې نصیحت واخلي. امام رازی رسول سره ربط لګي چې کله دلایل بیان شو تخویفات یری بیان کړو د جنت بشارتونه ورکړل واپس هغه خبره راځي کم چې صورت په شروع کې وفا انما يسرناه بلسانك دا رستو دغه کوي رستو سره تړيخه لکه چې یو تقریر یا مقرر یو خطیب یو خبره شروع کی مینس کې نور خبرې وکي هغه خبرو سره متعلق بیا واپس په خبرې لري چې ما دا خبره کوله نه خاتمه کې واپس هغه خبر وروړي ها چې دا کتاب مبینه دا کثیر البیان ډیرو فیدو والا کتاب چې ده کنه دې ته شاکوي ما دې ګډه فیدی دی ګوره پیغمبر استا په جبه دا ما آسان کړی دا به ته بیانې دا آسان کارو کنه دا وایي
نو قرآن عظمت چې شروع کې بیان شوی او الله عرب باندې دا نعمت کړو او ته ویلو کو دې د نعمت قدر وکي دا خلکم دنیا او آخرت کې به کامیاب شي اکنه دا په تکبر کې رااله دې قرآن له لتا ورکړه نه یاد دی اوساتې دا قرآن چې څومره لوی نعمت نه بیا دومره لوی عذاب دی دې لپاره نو شروع کې عظمت د قرآن بیان شو بیا دعاوی مختلف بیانېدل او داغه صداقت بیانېدل دلایل بیانېدل کنه نو واپس خپل مضمون دراغه ربط ذهن کې ساتي دلته کې قرآن د ترغیب دی ترغیب دا چې قرآن سره محبت پیدا کا قرآن وایي زده کا عمل په وکړه خپل ژوند داسې کا خپل عقیده داسې کا ځکه چې الله خپل پیغمبر ته سوي نه هغه بدی کې دي نو دا خلک داسې یو کې دی کتاب کې چې سدي او تشجیع د نبی سلام ته چې بهادر سره قرآن بیانوا او قرآن پر دمه چې د خلک نصیحت واخلي او دنیا او د آخرت د عذابونو نه بچي فإنما یسرناه بلسانک یقینا آسان کړی د موږ دا قرآن بلسانک استا په جواب تو بری معنی کې یسرناه سهلناه موږ آسان کړی دا قرآن د قرآن لوستل چې کوم موږ ته نازل کړی محمد صلی الله علیه وسلم استا په جواب باندې یسرناه لفظ ویل تیسیر دې معنی د یو سیز د یو مقصد د لپاره موضوع سازگار او هر لحاظ سره مستحکم او استوار برابرۍ کنه چې بالکل مناسبي عربو یسر الفرس للركوب چې اس بدل د سوړلې د لپاره تیار راګه زین په وتاړه ها رکابونه بګه برابر کا پیدا نه چوته وي واګي ماګي بګه برابر کا نور لوازمات نه بیا او توخه جد اوس اس تیار شو دا خو نه چې دا شو توخه نو څنګه وو تخریجي کنټرول کوي به څنګه نو یسرنا القرآن للذکر معنی چې قرآن د تعلیم او تذکیر زده کړه د نصیحت غستل ټول لوازمات پدې کې خو مناسب انداز کې شته دي سمرقندی معنی کې حونا قرات القرآن آسان کړی د موږ د قرآن لوستل استا په جبه د را پارا چته ولولو داخله ته خبر کې بلسان کې ویل ابن جوزی معنی کې بلغت العربی په جبه د عربی کې تا ته مسان دی او چا دې چته و نه غي ته مسانی آسان دی ښا دا مو چې په نه پويګم پوي بشه کنه الله پاک دا ایسې زونه را لګي چې خلک به نه پويږي الله پاک ولې نه پوي دی ته خو خپل ایمان غم وکړه خدای باندې راځوي ته ابن کثیر معنی کې انما یسرنا هذا القرآن الذي انزلناه موږ دا قرآن آسان کړی کم چې موږ ته را لګل سهلن ډېر آسان دی واضحن بینن واضح دی او خ بیان کی او ښکارا بیان کی ښکارا بار بیان کی ها سره بار آسان دی سره بار ویغرو نه لعلهم يتذكرون د پای داخله کې نصیحت واخلي ته ډېر سوچونه فکرونه نه کې بس آسان خبره تا جنت ته موړ دی جهنم دی ور دی په دې کې ګران سو تا ور ته به پوه شو کنه بس دا خبره ده دا منطق خو نه ریاضي دا چورګه دا تیټه اخوا کا او تیټه دی خوا کا دا پیمانه راواله او دا غلط شو دا غسان خبره نه ډېر آسان خبره دي تو بری معنی کې دا پاره چې دا مشرکان نصیحت واخلي مکی والا نصیحت واخلي دینه عبرت واخلي د دلایلو کې سوچو کی او ځان سم کی چوته قرآن د لولې تلاوت کې چې د الله پاک ته وګرځي حق ته وګرځي د قرآن نصیحت حاصل کی ایمان وروړي او یریږي دی په دې باندې پوښي او هغه نصیحت واخلي چې کم دی لاړو چا ورکړل نه دی ابن کثیر معنی کې د پاج دی پوښي عملو کی فرتقب انهم مرتقبون قرآن پیغمبر ته پیغمبر قرآن خو مونږ سان کړل دي ته بیانوا خلک به عبرت اخلي خو لیکن دا خلک بیا مې عبرت نه اخلي دومره وضاحت خو له قرآن کې شوی مزیدار لیکن دی بیا هم نه سمېږي کفر کې سره مخالفت کې دشمنی کې تا د خپې نه راکاږي ته ټینشن ماله انتظار کوه زه به تعالی امداد درلېږم طالب نصرت درځي او زه به دا کافر ستا مخالف به زه تباه کوم آیت عنوان به داسې ښه ربط به هم دی دا ابن کثیر دا ربط لیکلی چې دلته الله خپل رسول ته تسلی ورکړي فرتقب نه ته انتظار کوئ پیغمبران ته زما د نصرت انتظار کوه زما د امداد انتظار کوه چې دی قرآن نه منې نه ته پته مایا د دې د هلاکت انتظار کوه انهم مرتقبون یقینا دیوم انتظار کوونکي دي خو چې نه منې بس په سپېړی بخوري وال بخوري نو یا به ستا د لاسه خوري یا به زه پر اختیار علیږم دا د صورت
د دې صورت لسم آیت سره متعلق دی. مطلب خو تاسو ته ما وویل که دا خلک قرآن نه مني عبرت نه حاصلي د خپل خراب انجام د هلاکت انتظار دی وکړي. فرتقب طبری معنی کی فانتظر انتظار کوي محمد صلی الله علیه وسلم ته د فتح انتظار کوا د امداد انتظار کوا. الله به د مشرکانو خلاف ستا امداد کوي، د قریشو خلاف د دې د هلاکت او د عذاب انتظار کوا. اوس هم دا خبره ده قرآن له سہولت ورکوي که نه د الله پاک ځای ته رسوي. بیا دا نه چې بس دا مکې پورې ایتونه خاص شو بس هلته پې میخو لګېد د دې خوا کار نه کوي. دا عام دی قرآن تر قیامته چلیږي. انهم مرتقبون یقینا دی هم انتظار کوونکي دي. دیم پته مه دی پته مه د څه شي ستا د قهر او ستا د غلبې پته مه دی انتظار دی څوک ستا د هلاکت په انتظار دی چې بس دی به مړ شي موږ به خلاص شو. خو نه زه به ستا امداد کوم دی به زه ختمومه که نه. ستا د مرګ پته مه دي ته د الله د حکم پته مه یا مختلف معانی دی بیا په دې کې دی ته پته ولګي. ابن کثیر معنی کې چې چا سره الله امداد کوي چا الله پاک ګټه ورکوي. صورت ختم شله خیر سره. امتیازات د صورت څه دي؟ امام رازی تفسیر چې ما وختي وکړو نو هغه وی چې نن د نخ شپه د یوم الثلاثاء ده او 13 ذوالحجه ده او 603 هجری چې ما صورت تفسیر بھی ختم کو 603 هجری ذوالحجه ده وی ها ذوالحجه روانه ده کنه. اوس هم ذوالحجه روانه ده حاجیان میاش روانه ده کنه. صورت کې داسې څه خبرې چې هغه نورو صورتونو کې نه وي. د امتیازات د صورت وي. دې صورت کې د دخان د لوګي ذکر و چې هغه قیامت کې نږدې به هغې نه مخکې به راځي. موږ د هغې دوه قسم تفسیر کړو. یو دا چې په دې قریشو باندې قحط سالی راغلی و نه هغه مراد دی، دواړه مراد دي. البطشة الکبرا ذکر و چې زه به دې نیسم په غټو نیولو نو بدر واقع ته اشاره و په دې کې. ها هغه جیدادونه او متروکه میراث چې د فرعون نو دغه د قوم نه پاتې شن په دې صورت کې د هغې ذکر دی. لیلة القدر ذکر خو تاسو اخرې پاره کې ورودل اخیره کې خو لیکن دلته لیلة المبارکه هغې ته ویلی دی چې قرآن موږ په دې شپه د هغې نزول شروع کړی. ښه رمضان کې دا شعبان کې نه ده. خلک غلط دي چې دا 15مه د شعبان نه، هغه 15مه شعبان جدا ده. قرآن پای کې نه نازل شوی. قرآن نازل شوی پر روزه کې دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او ان انزلناه في ليله القدر. موږ ليله القدر کې نازل کړی. ليله القدر کم ځای کې رمضان کې کنه اخري لږ شپو کې کنه. دې صورت کې د طبع باچا ذکر او حميري چې داغه قوم الله تبارک 37 آیت کې. په دې صورت کې تاسو مسلسل نه آیتونو کې تخویفات د جهنم حالات اوردل او مسلسل و آیتونو کې د جنت حالات. دې صورت کې دا غي الزام ذکر دی چې کافر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولو چې معلم مجنون د چا سره ټیوشن کړی دا لیونه دی دماغ خراب دی. په دې صورت کې د موسی علیه السلام معجزه ذکر وا دریاب او درېدل وترک البحر رحوا دریاب په ځای پرې د چولاړي تاسو ته پوری وځي. دې صورت کې دا ویلو چې فرعون کله تبا شو کنه فرعون او دغه پارټنران زمکه اسمان پاغه باندې جړاو نکړم فما بقت علیهم السماء والارض. ماته واستوي نیک انسان مړ شي نو زمکه اسمان په سی بیا وجاړي په دې چاونه جوړل. د جهنميانو خېټو کې بعد ګرم وبو جوش وهل کل مهل یغلی فی البطون. غدی صورت کې ذکر دی. ها جنتیانو سره حوري یو ځای کې کول وزوجناهم بحور عین. بل امتیاز د صورت دا 12 د کافرانو دوستانه آخرت کې به ناکام او بیکار شي. د دې دا یو بل سره معاهده کړي ټولو کافرو ملکونو یا مکه کې چې کوم کافر ټول پیغمبر ته یو وګنه دا دوستانه دغه بیکار وي. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. آیتونه د توحید ولګي یا لفظي معنی کو نو بس کو. ها نفی شرک اعتقادی خپل عقیده صفا کا عقیده کې شرک مساته الله نظر نیاز منخت درو کو سجده لاس پنامو دے دو لایکو غنام لاس پنامه الله ته ودرېګا سجده سره الله تکو قبرون ته سجده مکوا او قبرون لمزارون لشاولنا موړه صادرون موړه مالګي مسټه الله لزا ګړون مو ګډان مبوزا الله په نوم باندې ګډاله لکه چرګان مبوزا بابا ګانو الله په نوم ذبح کا اعتقادي
علم غیب الله لو منا چې دې ناس هم الله خبر دی دا نه چې دې ناس هم ما پیر بابا ویني هغه د شل منه خورونه لاندې دی امر دی ختم دی ها ما الله ویني دا نفي شرک اعتقادي دی ته وي الله باغ هر ځای نه اوري هر ځای نه ویني تاسو بل څوک نشته شپږم و ماتم آیت کې دا عقیده ذکر دا ځان له ذهن صفا کا مخلوقات الله سره په دې کارونو کې مشرک وا غرق په تباہ وي جګړه په دې و د مشرکانو پیغام هغه ولایت او امانات بابا مونږ ویني کومګه داغه نه کو مونږ باندې کټړې ته وګوره هغه کټونو ته پاتې کټونه بغل ګوړي شپږم و ماتم قدر ایتونه نفی شفاعت قهریه یهود به چې موږ دا پیغمبر نه منو ولې موږ به لګړو جهنم ته لاړ شو کنه دا به تور مثال وایم خو ابراهيم عليه السلام براشي موږ بیا د اور نه بار کی یا زمونږ پلانې بابا چې دي کنه په زور موږ الله نه خلاصي یا د جهنم د پاسه بولاړي کم چې بګي ختمه وای دی به بار کوي او سم ډیر دا سشته دي چیرې زه خو کار سکو کوم خبلا پیر سه او ما الله نه په زور خلاصي نفی شفاعت قهری نبی سلام دا دو ټوک بیان کړی الله په حکم چې په زور خلاصول د الله نه نشته په زور خلاصول په آخرت کې دا نشته نفی شفاعت قهری دا قریش عقیده وا کوم ارسه کوکوبا قلات او منات او عزا او دا نور شهیدان چې دي کنه مونږ د دې په نوم منښت ورکړي دی مونږ د الله نه بچ کړي مونږ د دې عبادت کو دا پرختي او مونږ د الله نه بچ کړي نه الله د قران کې بیان کړی 38 39 40 41 42 چې مشرک د لپاره شفاعت نشته دی او قهري هوړشته دی نه یعنی په زوره شفاعت شته دی هغه په پیغمبر کې خدای الله په اجازه مؤمن به د مؤمن د لپاره کې پیغمبر به د مؤمن د لپاره کې د کافر او د مشرک د لپاره نشته چې په عقیده د لا اله الا الله وفات نه کنه په دې باندې ځان پوهه کا مانس دکا مفهوم از دکا عمل پیو کا اسه په خپل باندې خو کلمه دا هندوانم وي لفظی معنی تو ګوره ان المتقین یقینا د الله نه یریدون کې خلق فی مقام امین دامن پځه کې به په آخرت کې دا منځه کم ځای دی فی جنات و عیون بواغونو چینو کې به جه جامع وګوره یلبسون غوندي بدی په دې جنت کې من سندس نری رخم و استبرق نو غټ رخم متقابلین یبلتا مخامخ ناستی ډډه بیوالی کذالک د الله نه یریدون کې سره دغه شان معاملې به په آخرت کې وزوجناهم من بدی د پنیکا کو به حور عین غټ سترګو والو حور یدعون فیها دا جنتیان برا غواړي په دې جنت کې به کل فاکهات نار کې سمې امینین دا سه حال کې ډېر پارام وي پامن به بیمارونو پامنی لا یذوقون فیها الموت نبسکی دا جنتیان په دې جنت کې مرګ الا الموت تلولا دړم بني مرګ نرستو کم چې دنیا کې سکل دي ووقاهم دی بشاتری دی عذاب الجحیم دا عذاب د جهنم نام فضلا من ربک دا بخاص تا در رب فضل باندې دا نعمتونه دا ټول تا چوردل ذالک هو الفوز العظیم دا لوی کامیابی دا فانما یسرناه یقین مونږه آسان کړی دا قران بل لسانه کا استا بجبه پیغمبرام آسان کړی مې ته بیان وکنه لعلهم يتذكرون ولې بیان دې د پاره بیان کې چې د خلک نصیحت واخلي په دې قران باندې پوښ عمل پیوږي فرتقب چې دې نصیحت نه اخلي نه انتظار کوي انهم مرتقبون یقین دې انتظار کوونکي دي